نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا اولنی آیاتونه دي. دې سورۃ الاعراف وایي ځکه چې په دې سورۃ کې الاعراف والا خلکو چې د جهنم او د جنت ترمنځ ځای د هغې ذکر دی. دا سورۃ مکی سورۃ دی، د هجرت نه وړاندې نازل شوې ده. سوا د یو څو آیاتونو دا سورۃ مکی دی. یو سل درش بیتم آیتنا تر یو سل یو او یایم پوری دا ات آیاتنا دا مدنی دی. بقایا ټول سورۃ مکی سورۃ دی. په مکی سورتونو کې عموماً 3 قسم مضامین ذکر کیږي. اولنی مضمون په مکی سورتونو کې توحید عقیده ذکر کیږي او د توحید عقیده سره رد شرک کیږي. دویم په مکی سورتونو کې رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او د هغې دلایل ذکر کیږي او په منکرین رسالت باندې رد ذکر کیږي. او دریم په مکی سورتونو کې آخرت د مرګ نه بعد زندگی ذکر کیږي او د منکرین آخرت تردید او د هغوی د شبهات او جوابات ذکر کیږي. زمونږ د مسلمانانو ایمان دی چې الله رب العالمین یو دی، د ذات او د صفتونو په لحاظ سره یک تنها دی، هیڅ قسم شریک نه لري. تمام نظام د الله رب العالمین په اختیار کې دی او د تمام نظام علم صرف یو الله پاک ته دی. د دنیا د مخلوق د پیدا کولو نه وړاندې او د مخلوق د ختمولو او د مخلوق د دوباره ژوند کولو دا ټول علم صرف یو الله ته. ذات کی او صفتونو کی د الله پاک سره هیڅوک شریک نشته. کافرانو مشرکانو د الله پاک سره چا په ذات کې او چا په صفتونو کې شریکان جوړ کړي. الله پاک په مکی سورتونو کې اولا دا غي تردید کوي چې ما سره شریک نشته. الله پاک د شریک نه پاک دی. شریکان د مخلوق د پاره پکار دي، خالق په شریک باندې شریک ته د هغه ضرورت نشته. الله یو. بیا په عقیده د توحید باندې چې د کافرانو کوم اعتراضات دي هغه په مکی صورت کې ذکر کیږي. نو الله پاک به د هغې جوابات کوي او د خپل یووالي دلایل عقلیه نقلیه هم ذکر کوي چې ګورې زه یو یم، شریک نه لرم. دویم مضمون په مکی سورتونو کې عقیده د رسالت ذکر کیږي. دا سورت چې نازل شوی دی دا په امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. نو الله پاک به د نبی علیہ السلام رسالت هم ذکر کوي چې دا زما پیغمبر دی او د نبی علیہ السلام د پیغمبر کېدو د پاره به دلایل هم ذکر کوي چې دا دلایل د پیغمبرې دي، ګوره دا پیغمبر دی. بیا کوم کافران چې د نبی علیہ السلام پیغمبري نه مني او د هغې څه شکوک یې الله پاک د هغې شکوک په جوابات ورکړي چې ستاسو شکوک بې ځایه دي او دا پیغمبر رښتونی دی.
دریم مضمون په مکی سورتونو کې عقیده د آخرت ذکر کیږي. نو کافرانو وی دنیا ژوند دی او بل ژوند اولستانه الله پاک به دا هغې رد وکړي چې د مرګ نه بعد دوه ژوندونه دي. یو ژوند د قبر دی هغه هم حق دی او دویم ژوند د آخرت دی هغه هم حق دی او په دې باندې ایمان لرل دا ضروري دي. نو که کافران څه شکوک شبهات لري چې یاره موږ په دنیا کې وکتل بل ژوند خو موږ څخه پیدا نه کړو، الله پاک به د هغې جوابات وکړي او د عقیدې د آخرت دلایل به ذکر کړي. په مکي سورتونو کې عموما دا درې مضامین ذکر کیږي. بیا دا سورت چې مکی دی په دې کې به هم دا درې مضامین ذکر کیږي: عقیده، توحید، رسالت، آخرت. دا سورت مکی دی په اعتبار د ترتیبی قرآنی سره دا سورت 9 نمبر سورت د دې نه مخکې په قرآن کې شپږ سورتونه بیان شو او د نزول په لحاظ سره دا سورت 9 یو کم سلویختم دا سورت نازل شوی. په دې سورت کې څلېرویشت رکوعات دي او 206 آیاتونه باندې دا سورت مشتمل دی. او دا سورت په شروع کې یو آیت راځي چې هغې ته ویلی شي حروف مقطعات الف لام میم صاد. دا د قرآن کریم د بعضې سورتونو په شروع کې دي. دا صفات متشابهات دي، آیات متشابهات دي. د دې په معنا باندې صرف یو الله پاک پوهېږي، د دې معنا الله نه علاوه چاته معلومه نه ده. د دې وجې نه مفسرین چې دا لفظ ذکر کړي الف لام میم صاد، هغوی بیا وایي الله اعلم بمراده. د دې په معنا او مقصود باندې صرف الله پاک پوهېږي. نو دا سورة الاعراف دی. په دې سورة الاعراف کې به دغه مضامین ذکر کیږي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د قرآن کریم په احکاماتو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.